د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خاوند دعا او هجرت. امیر المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه لومبي د حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه. دا دواړه ډیر زیات محبت او تعلق و چې د هغې اندازه د دې کیسې نه کیږي چې یو ځل ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ما دا اورېدلي دي که چېرې سړی او ښځه دواړه جنتیان وي او ښځه د سړي نه پس چا سره نکاح ونه کړي نو هغه ښځه به جنت کې هم د هغه سړي ته ورکولی شي. دا رنګې که چېرې سړی د دویمې ښځې سره نکاح ونه کړي نو هم هغه ښځه به دې سړي ته ورکولی شي. دې دپاره راځه ما او تا دواړه لوظ وکړو چې موږ نه څوک ړومبی مړ شي هغه به بل چا سره نکاح نه کوي. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ووی چې ته به زما خبره ومنې. ام سلمہ رضی الله تعالی عنه ووی چې زه خو دې دپاره مشوره کوم چې ستا خبره ومنم. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ووی چې زما د مرګ نه پس ته نکاح وکړه. بیا یې دعا وکړه چې ای الله زما نه پس ام سلمہ ته زما نه غوره خاوند ورکړه چې نه دې ته رنج و غم رسوي نه ورته تکلیف ورکوي. د اسلام په شروع کې دواړه ښځې خاوند د حبشې هجرت یوځای کړی و. دې نه پس د هغه ځای نه واپس باندې د مدینې منورې هجرت یې وکړو چې د هغې تفصیل کیسه په خپله ام سلمہ رضی الله تعالی عنه بیانوي چې کله ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه د هجرت اراده وکړه نو په خپل اوښ یې سامان بار کړو او زه او زما زوی سلمہ رضی الله تعالی عنه یې پرې سواره کړل او په خپله یې د اوښ موار لاس کې ونیولو روان شو. زما د پلارګنۍ خلکو بنو معیره ولیدو. هغې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته ووی چې ته د خپل ذات باره کې خو ازاد یې خو موږ خپله جینۍ تا سره ولې پرېږدو چې ښار په ښار ګرځي. دا یې ووی او د اوښ موار یې د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه د لاس نه راښکلو او زه یې په زور واپس راوستم. زما د ښارګنۍ خلکو بنو الساد چې د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه خپلوان وو کله چې هغې خبر شو نو هغې زما د پلارګنۍ بنو معیره سره په جګړه شو چې تاسو ته د خپلې جینۍ خو اختیار دی خو موږ خپل خلک سلمہ تاسو څخه ولې پرېږدو. هر کله چې تاسو خپله جینۍ د هغې خاوند سره پرې نه ښوده او دا یې ووی زما زوی سلمہ یې هم زما نه واخیست. اوس زه او زما زوی او زما خاوند درې واړه جدا جدا شو. خاوند خو مدینې ته لاړو او زه خپلې پلارګنۍ کره پاتې شوم او زوی مې د خپل نیکه کور ته ورسېدو. زه به روزانه میدان ته وتلم او ماښامه پورې به مې ژړل. دغسې پوره 1 کال زما په ژړا کې تېر شو. نه زه خاوند ته تلی شوم نه بچي ما ته راکولی شو. یوه ورځ زما د تره زوی ته زما په حال رحم راغی. خپلو خلکو ته یې ووی چې تاسو ته په دې مسکینې باندې رحم نه راځي چې دا مو د بچي او د خاوند نه جدا کړې ده او ولې نه پرېږدئ. لنډه دا چې زما د تره زوی په خبرو اترو هغې ټول په دې راضي کړل. هغې ما ته اجازت راکړه که چېرې ته خپل خاوند ته تلل غواړې نو لاړه شه. دا چې بنو الساد ولیده نو هغې هم زوی راکړو. ما یو اوښ تیار کړو او بچی مې غېږ کې واخیستو. ځان له یوازې په اوښ باندې سواره شوم. مدینې ته روانه شوم. د دې 3 میله تللی وم چې
تنعیم کې عثمان بن طلحه ماته میلاو شو. ما نه یې تپوس وکړو چې یوازې کوم خوا ځئ؟ ما ووی چې خپل خاوند پسې مدینې ته ځمه. هغه ووی چې څوک درسره شته؟ ما ووی چې د الله تعالی د ذات نه سوا هېڅوک نشته. هغه زما د اوښ موار ونیولو او مخکې روان شو. په الله پاک مې دې قسم وي چې ما د عثمان نه زیات شریف سړی هېڅوک نه دی لیدلی. کله چې به د کوزېدو وخت شو، هغه به زما اوښ کېنولو، په خپله به یې یو اړخ ته د ونې شاته شو، زه به کوزه شوم، او کله چې به د سورېدو وخت شو، په اوښ به یې سامان وغیره واچوو، ما ته نږدې به یې کېنولو، زه به په هغې سوره شومه، بیا به هغه راغی او د هغه موار به یې ونیولو، مخکې به روان شو. په داسې شان مونږ مدینې ته ورسېدو. کله چې قبا ته ورسېدو نو هغه ووی چې ستا خاوند دلته دی. تر دغه وخته ابوسلمه رضی الله تعالی عنه قبا کې مقیم و. عثمان زه مدینې ته ورسولم، په خپله مکې مکرمې ته واپس شو. بیا یې ووی چې په الله تعالی مې د قسم وي د عثمان بن طلحه نه زیات کریم او شریف سړی ما نه دی لیدلی، او په دې کال کې څومره مشقت او تکلیف چې ما برداشت کړو شاید چې چا کړی وي. فایده کې لیکي د الله تعالی باندې د توکل خبره وه چې ځان له یوازې د هجرت په اراده روانه شوه. الله جل شانه په خپل فضل د هغې د مدد د سامان انتظام وکړو. څوک چې په الله تعالی باندې توکل کوي، الله جل شانه د هغه مدد کوي. د بندګانو زړونه د هغه په قبضه کې دي. د هجرت سفر که چېرې څوک محرم ورسره نه وي، نه یوازې هم جایز دی، په شرط د دې چې هجرت فرض وي. د دې لپاره د دې یوازې سفر باندې شرعي اعتراض نشته.